یو لیکنه نو د سعودي عرب بچا ته وایا یا په مسافرو باندې ما کوه ظلمونه خپل لهجه او خرابه لوړه السلام علیکم درنو خوږو قدرمندو کتونکو د وخان جانان یم او نن په لنګر کې یو او د روایت مطابق سکال بیا د زمان خان اشر دی کوم چې په دې علاقه کې خوشحالي ډېره کېږي خو د زمان خان اشر ته خلک د تهوار په نظر باندې ګوري که زه تاسو ته وښیم دا یوه کوده په خدای پاک باور وکړه چې په یو لاس کې نه ټینګېږي 15 کلو خواوشا یوه کوده ده او داسې په دې ځای کې څو خلک دی چې هغه دلته کال په کال راځي او دا د هغې د روټین کوده ده لکه دا ما فرمایش باندې نه ده جوړه کړې د روټین کوده ده چې کوم مشهور ګایان دي چې هغه واخري وي هغه دې ته راځي مخکې ورځو او تاسو ته دغه اشر تر ماښامه پورې ښیم چې په دغه اشر کې څه طریقې سره خلک واخري وي د دې روټۍ څه وي او د دې بیا د رخصتۍ او د انټرټینمنټ څه انتظامات شوي نو راسره د پښتنو تاریخ او ثقافت اهم جز دی په کم کې چې د کلي خلک بلا معاوضه د یو کس د زمیندارۍ په کار کې مدد کوي اشر هر کار دپاره کیدی شي خو د وښو ریبلو دپاره چې کوم اشر کیږي دا ډیر مشهور دی د مني په موسم چې د پشکالي یا سرړو د ریبلو وخت راشي نو د بعضې خلکو واښه ډیر زیات وي او په میاشتو که هغې خپله ریبي نو نه خلاصیږي د علاقې نامتو ګایان په دعوت را جمع کړی شي او دغه د میاشتو واښه په یوه ورځ وریبي د اشر تاریخ ډیر زوړ دی او هر ځای کیږي خو ورو ورو د ګرانۍ او جنوبي کل د کمزورۍ په وجه کمې شوي دي د بني رمازي د رنګر کلي زمان خان د مشرانو نه په دې خوا په پابندۍ اشر کوي او اوس خو دا اشر دومره مشهور شوی دی چې د تهوار یې اختیار کړی دی شیبر خان مې نوم دی دا شیبر خان دی موږ خو اشر نشو کولی او اشر خو ریبل وي که نه ریبل خو موږ نشو کولی خو هغه مطلب دا چې د خوشحالۍ په دې موقع کې موږ ځان سره شریک کړو نو دا اشر نه دی بلکې دا تهوار دی سالانه تهوار دی نو په دې خوشحالۍ کې خپل یاران دوستان خلک شریکوي که نه نو په دغه خوشحالۍ کې موږ نن راغلي یو او ډېر زیات خوشحاله شو نو دا اشر چې دی دا به پخوا عامې کېدی خو اوس خلک زیات شو او زویونه پې تنګ شو نو په داسې علاقو کې لکه دا د امازو د ارتي علاقې دي نو په دې کې مطلب دا دی چې خلک هم کم دی دغسې دي سره زویونه هم زیات دي نو دا اشرې چې دي دا په هغې کې کېږي او ډېره مزه کوي او ډېره ښکلا ده نن مونږ راغلي یو ډېر لطف دی مونږ اوچت ته خپله خوشحاله و د هغه نه رالم شادم نه رالم ما په دې شوق باندې زه دله رالم اوس هغسې څاروي نه مونږ ساتلی شو او نه هغسې څاروي شته چې کوم به چې مشرانو ساتله او کوم حساب کتاب او چې نه هغسې خو نشته چونکې خو او نه دې ته لکه مطلب داسې سمې شته او خو لکه د دې خلکو ډیمانډ ډېرې او یو تهوار لکه د اشرو نو خلک ورته په انتظار نو بس د هغې په ډیمانډ سره لکه مطلب دا خلک راجمع شي په خپل اندې او اشر جوړ شي او لکه ډېر وخت نه ورته خلک په انتظار جی جی اشر کې چې څوک واښه ریبي هغه ته ګایي او چې څوک ورپسې ولاړ وي اشر ترتیب برابروي هغه ته ډانګمار وایي اشر کې ډول سرنا او ډمامه په خاص ډول غږولی شي
د غرمې روټۍ د روایاتو مطابق د غوړو او شکر سره او د ماښام روټۍ د دیسي چرګ ماته روټۍ او د غوړو د تبي سره ورکولی شي. د نګرای د چیرمن یوسف خان فرزن په دغه هکله وایي پښتون قوم چې دی دا اجتماعي قوم دی، دا انفرادي نه دی او څنګه چې دا شر داسې په اتفاق سره چې ټول پښتانه داسې یو کار کوي په اتفاق سره، نه هغې کې به ډېر خوند دغه وي. همیشه وي په دې وجه دی چې خلک ټول څوک مسافروله ووته، څوک ګرانۍ دي یو ځای ته څاروي هم خلکو کم کړي دي او د دې ګرانو وجې او د دې دغه وجې خلکو هغه شرې کمې کړلي. خو هغه د یو بل ښېګړې جذبه اوس هم شته؟ اوس هم شته. خلک د یو بل سره په مینه محبت څنګه چې دا شر داسې په مینه محبت کېږي، موږ وایو چې ټول کارونه داسې په مینه محبت کېږي، دا به ډېره غټه مزه کوي. سړی دا وایي چې بس ما شر وکړی زه لاړی سړي له څوک وینا وکړي. زمان خان لاوز دا شر چې دی هغه کال په کال کوي، موږ ول راځو خدای پاک د زمان خان لا ژوندی ساتي چې منګار کالي بس دغه شر له راځو خلکو له مانګو په دې غوړي ورکوي. ژونار سړی دی خدای دې ښه ساتي. دا د وخو خبره نه ګنده یوه ګېډۍ چې دغه ته به 500 روپۍ پرېوځي او دغه خلک د مینې محبت خلکو ته وینا کوي، میلمانۍ پکې خلک را جمع کوي یو دغه جوړ. په خپله زمان خان په دې هکله څه داسې وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو زمونږ د پلار نیکه د وخت پروګرام دی او دې ورځو کې بس زمونږ د څاروو دپاره دا ګیاګانې ریبو او روغې میاشتې دغې یو بس نن بله په یوه ورځ مونږ کسان مسان خپل یاران دوستان راوغواړو نو ګپ شپ پکې هم ولګوو او د وښو کار پکې هم وشي. دا نن څومره کسان راغلي؟ لاره کسان به څومره؟ دا خو نن دي 70 کسان دي. او دغه دا روایت د کله نه دی؟ دا خو چې د زمونږ د نیکه او د پلارانو د وخت دی. پخوا ستاسو مشرانو څاروي ډېر وو که نه؟ څاروي اوس زمونږ هم یو 10-12 څاروي دي غټې میږي د بار نه راځي. په دې کې د کلي خلک زمونږ د یاران دوستان پکې او نیکان پکې زمیندار او نور یاران دوستان پکې راشي چې یو ځای شو ګپ هم ولګوو د وښو دا کار پکې هم وشي. په اشر کې ډول سرونه ولې وي او د دې پکې څه کار دی؟ په دې هکله نورالحق صاحب د شادم داسې وایي. اشر څومره تاریخ لري؟ دا ډېر خوږ پروګرام دی. دا پوخان هم دا پروګرام زمونږ دا تقریبا 2 کاله د ما عمر دی او دا پروګرامونه پوخام وو. اوس د لږ وخت کې دا غونې کې خلکو سستیا راوښته ده بس دغه کورنۍ پکې دا کار کوي، نور دې ملک نور شی ختم شوی دی اوس خلکو. په دې کې ډولکي سره غږوي؟ دې باندې دا یو جذباتي غونې شی دی، جذباتي غونې څیز دی زیاتېږي. د سره د دې لکه شوق زیاتېږي، شور نه کوي خبرې نه کوي نو دا له پکه لاره په خپل سور واخري او که خبرې کوي نو اوري نه څه به کوي. ماښام چې د ډول سورنا سره اشر د لرې غرونو نه واپس دیرې ته راشي نو خالصه د اختر سما وي او خلک په دغه فنکارانو باندې د هغې د حوصله افزایۍ دپاره پیسې شیندي او دغه ښکلا لکه د واده په شان ته سرته ورسي. چې د پښتنو تاریخ زوړ دی، همرا د اشر او د غوبل او د اجتماعي کارونو په یو ځای د یو بل سره د مرستې او د ښېګړې دغه تاریخ هم زوړ دی. الله دې وکړي چې د پښتنو دغه روایت او دغه مرستې او دغه باهمي اتحاد څو پورې چې پښتانه دي قایم او دایم وي. د واخان جانان وطن نیوز بنیر.